أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة كلما انقضت عروة تشبث الناس بالذي تليها فأولهن مقبل الحكم وآخرهن الصلاة رواه المنذري الترغيب والترهيب. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت قرآن و حدیث میں رسو امام منذری رحمہ اللہ اقبل کتاب الترغیب والترہیب کے دانا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة پر روانہ زمانہ کی وجہ سے خامخا کی کہ اسلام کدی زنجیر نہ یو یو کرے دا زنجیر بماتی خلق بے ماتی اسلام مثال یو زنجیر یو رسول قرآن کی وہ رسول میں واعتصموا بحبل اللہ اللہ تعالیٰ دا رسول پکلا کراکی کرتے رسول کی وہ پکلی زنجیر کی جدید تشبیح چلا پدے کی دو پہلوان یہ دا چې رسول دې لپاره چې دوه جدا شیزونه د یو بل سره وتړي دوه شیزونه چې د یو بل نه جدا دي هغه د یو بل سره متعلق دي وي تړي او دا رسول دا مطلب دی چې یو سړی چې ته د یو مصیبت نه د یو تکلیف نه راخلاصې هغه ته رسول ورواچې په دا رسول راټینګه کړه بل لا سر زما په لاس کې او په دې رسول باندې ما ته بل ځان راوخیږي دا په دې سیلاب کې کسان کې شو چې رسول چا ورچولې وي دا طریقه ده کوی نه خلک پر رسول باندې راخېږي دا بارنه پر رسول نشي راځي إلا ذات شريخ تقليه ورسيم مربوطيه وليلا غلنا راحي ودخكت الخيمة كيف رسيم أن يرسل راحي لوليه الله تعالى دين ترسيم يعني نبي عليه الصلاة والسلام هم ترسيم وزنزير به سكة جدني يوصل الله تعالى فلاس كده او دا بل سر دي انسانان ترخكت کرے گا جدا بودی سے نبا پتستوئی کو ما تراؤ رسے راوچت بشه قرآن سے خبر کئی کلا نوی تعالوا مانا راشا وسلط عرب وی تعال کی مطلب سرے دا تعال دی راشا دا تعال ولی تعال کی علو چتوالی دولی اللہ تعالیٰ وی تعالوا زمانا خبر امانا ما خوانا راشی که روچت دیکھم دا اللہ تعالیٰ پا خبره که ده انسان دا پارا روچتواله وی زمانا امانا نزده روچتو دا بل سری حکم چی منین و آغا خیلیشی جا علالتا در گئی اللہ تعالیٰ دا انسان سرا یو سودا کرا زمان خبر امانا داغه په بدل کې بکاته اوچتواله ملوي که زما د خبرې په مقابله کې د بندګانو د امنین هغه کېدای شي چې اسلام خپل مطلب کوي دا په پای کې څه مطلب دی ځکه چې هغه محتاج دی دکاندار
دې ته محتاج دی چې خپله سودا خرڅ کړي او اغوستونکی دې ته محتاج دی چې هغه سودا والي نو دوکاندار یې په دې خیال کې دی چې ما څه وګټلی او خریدار یې په دې کې دی چې ما ښه شی واغوستی چې ما ته فایده شي خو د الله تعالی سره چې کومه سودا ده نو د هغې کې دا یو پهلو خو شته خو دا بل پکې نشته الله تعالی چې تا سره سودا کوي نو الله تعالی په دې کې غرضي نه دی چې ما ته داسې فایده میلاو کړي هغه وایي چې ټوله فایده ته واله خو سودا ما سره وکړه بل چا سره دا سودا مه کوه ځکه چې هغه دی هغه درنه خپل غرض کوي هغه ځان ته محتاج دی نو ما سره سودا وکړه ځکه چې زه محتاج نه یم د تا له فایده درکوم دې حدیث کې اسلام او دین ته رسېل دی چې رسې یا زنځیر د وړو وړو کړو نه جوړ دی رسې د وړو وړو تارونو نه جوړ دا اسلام د اجتماعیت خبره کوي د انفرادیت خبره ډېره کمه کوي د اسلام په دې خبره کې د اجتماعیت خبره د اسلام د مسلمانانو ذهن او فکر او د هغې په قوت باندې اثرانداز کېږي د مسلمانانو د قوت خو د اسلام د وجې نه دی حضرت عمر فرمایي نحن قوم اعزنا الله بالاسلام مسلمان ته چې په دنیا کې څه میلاو دي خو د اسلام د وجې نه میلاو دي نو هغوی به اولنی ډایرکټ اعتراض په اسلام باندې کوي د اسلام د کړۍ نه او د دې زنځیر نه چې دا کړۍ ده یا دا رسۍ ده یا دا زنځیر دی نو د دې نه به یو کړی هغه پرې باسي لرې کوي به یې چې د مسلمانانو د خپل خدای سره دا تعلق ختم کړي یو رسۍ له بره چا نیولې ده او زه ښکته په کوهي کې نو ما راکړ او په دې منځ کې یو سړی راشي او هغه دا کړی لرې کړي نو به بیا خو زما او د هغه رابطه ختمه نو د اسلام دشمنان به د خدای او د بنده په منځ کې دا تعلق خرابوي چې د بنده تعلق د خپل رب سره روان شي او د دې تعلق په نتیجه کې دا بنده اوچت نه شي ده ته عروج میلاو نه شي ده ته ترقي میلاو نه شي مقصد یوازې دا نه دی چې د کلي کوڅې خلکو ته ووایي چې په اسلام عمل وکړي د لویو خلکو نه نیولې د وړو خلکو پورې ټول خلکو ته د عبادت حکم دی چې کله بره خلک وران شي نو لاندې خلک سمېدل ډېر ګران دي لاندې خلک په بره خلکو پسې روان دي قرآن کې وایي که نه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا چې کله موږ یو علاقه او یو وطن تباه کوو نو موږ د هغې مستو خلکو ته چې کوم حکمونه وکړو هغه د هغې حکمونو خلاف ورزي وکړي مست خلک مالدار خلک چې کوم رولینګ طبقه ده د پاسه حکمرانو طبقه ده د هغې هغه فساد بیا دومره زیات شي بیا فساد لاندې څوک رامنې کولی نه شي نو بیا ټول خلک فاسد شي د اصلاح مرکزونه هم دغه دي قوتونه د قوت مرکزونه دا د اصلاح بجلیګر ته دا بجلی کوم ځای نه راځي د دې خو یو مرکز دی دا مرکز نه دا بجلی جوړېږي او تقسیمېږي هغه مرکز چې وران شي بجلی به وران وي بیا چې ته پکې لګیا یې ته پکې واکړه تارونه دې پکې هر څه دي ستا نیت هم ټیک دی ستا بلب هم ټیک دی ستا پکې او ایرکنډیشن او فریجریټر هم ټیک دی او ته غواړې چې دا د مصیباتو نه مرکز ته بجلی نشته نو بس نشته نو نه لګي دا به بیا نه راغله نو بیا به درته ولې نو د قوت د بناو او د بګاړ د وراني او د فساد مرکزونه نو د امام حسین رضی الله تعالی عنہ د قربانۍ مقصد دا و چې هلته په هغه مرکز کې فساد را پیدا شوی او د مرکز د فساد د وجې نه په دې پوهېدو چې دا فساد به لاندې منتقل کېږي تاسو ګورئ دغه فساد د اوسه پورې را منتقل دی څنګه را منتقل دی د دوو کالو خواوشا وشو د غزې په مسلمانانو باندې څه صورتحال دی او دا خوا کې ورسره دا عرب دي نو دا چونکې د یزید د فکر علم بردار دا د یزیدي فکر علم بردار د دې خبره باندې به ډېر زیات خفه کېږي نه لږ به دا مازغه کلاو کې دا سینه به هم لږه کلاو دوه کاله وشو
لار یزید چې څه کول د هغې په لاره باندې دا روان دي د هغه ماشومانو لوږې د هغې تندې د هغې زخمونه د هغې وران کورونه د هغه زنانو بېزدۍ دا مسلمانانو هغه بده ورځ هغه لوږې تندې او هغه زخمونه او شهادتونه روزانه اتیا او سل او څلوېښت او یو نیم سل د ډوډۍ لپاره په قطار کې ولاړې په هغې باندې بمباري کوي دا عرب حکمرانان چې دا ته ورته سنیان هغه فارسی یو شاعر ویلي وی کار شیطان می کند نامشوری وی کارونه یې ټول د شیطان دی او نوم یې ولي دی د سړی سړي نه نوم کېږي ولي او چې کارونه ته وګورې نو کارونه ټول د شیطان کوي نو شیطان او ولي خو د یو بل مقابله ده کار شیطان می کند نامشوری گر ولی نسل لعنت بر ولی که ولی دې ته وایي چې نوم یې ولي او کار د شیطان کوي نو خو بیا خو د ولي د خدای لعنت ها چې کار د شیطان کوي نوم یې ځان ته ولي ښودی عبدالله ابن ابی چې وکنه پیغمبر علیه السلام فرمایي احب الاسماء الى الله تعالی عبدالله وعبد الرحمن په نومونو کې د الله تعالی خوښ نومونه عبدالله وعبد الرحمن په تاسو ته پته ده چې پیغمبر علیه السلام د ټولو نه لوی دشمن چې په مدینه کې و نو د هغه څه نوم عبدالله بن ابی عبدالله بن ابی نو عبدالله نوم د پیغمبر علیه السلام خوښ دی نو داسې او د خدای خوښ دی نو د عبدالله یې خوښ بیا دا منافق عبدالله دی خوښ چې الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته ویلي چې ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره داسې کس که بیا مړ شو نو چې ګورې جنازې ورته کړي او دوا ورته ورکړي او بیا ورته وایي که ته ورته دوا کوې خو ځای نه بخښه ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم که ته ما نه اویا ځله غواړې چې ویې بخښه خو ځای نه بخښه خبره په نوم کې نه ده تا ځان د سني نوم کېښود او کار د شیطان کې کار د یزید کې ځکه خو په دې خلکو باندې د امام حسین امام ویل ورته پرې بدل امام یې ورسړي تپوس کوي ته چې امام حسین ته امام وې نو وایي دا په کوم ځای کې راغلي ته چې امام بخاري ته امام ویل دا په کوم حدیث کې راغلي چې امام بخاري امام نبی علیہ السلام امام بخاري ته امام ویل ته ورته ولې امام امام ابو حنیفه امام شافعي امام مالک امام ترمذی امام نسائی امام ابن تیمیہ امام مودودی امام ولی اللہ دہلوی دا په هر حدیث کې راغلی دی امام نومي نو د دونه خلکو ته امام ویل کېږي چې امام حسین ته امام ویل شي نو په تا ولې پیریان راځي امام حسین ته که څوک امام بل چاته وایي او که نه وایي خو امام حسین رضی الله تعالی عنه ته امام وایه چې د یهودیانو دشمنانو له غوسه ورځي او د هغه په زړه د درد راځي په دې ځان پوهېږه قرآن کې الله تعالی وایي ولا يقرؤون موضعا يغيظ الكفار الا كتب لهم به عمل صالح چې په کومه خبره کافر غوسه کېږي هغه خبره کوه د شریعت خلاف نه وي نو په دې به تعالی نیک عمل لیکلی کېږي نو دې کشران وړو ته ووایم چې که نوري سم نه وي د ایران صفت کوئ ولې ځکه نن سبا د ایران د صفت معنا دا نه ده چې موږ د شیعهګانو هغې خبرې ته ټیک وایو دا مطلب دی نه دی دا مازغه چې کاږي که نه د دماغ دا فرمه چې کاږي نو په کاږه فرمه کې چې شی ور واچوي نو به کوم جوړېږي چې خښته به د فرمه جوړه کړې ده او بلاکونه ده او هغه کاږه ده او په هغې کې بلاک ور واچوي هغه به څه ده یا به نیل وي نو د ځینو خلکو د دماغو دا فریمونه کاږي دي یاره چې تاسو د ایران صفت کوئ نو د دې خو دا مطلب دی چې دا شیعه دی د ما وایي د دې خلیج د دې عربو ملکونو د حکمرانانو صفت وکړ چې د یهودو په هغې کې ناست دي ښځې ورته راایستې یعنې د یو سړي د بېغیرتۍ او د بېدینۍ او د ضلالت او هغه پورې بیا خندله چې هلته امریکې ته لاړ ته راغله دغه پورې لوښی دی بوډا سړی دی او د ماشومانو نه پسې ورک باندې نو خندلې ورپورې وایي دوی په هغه بس سونې په چمچه کې د سونې په ټوټۍ کې اوبه راواچولې وې دا نتیجه دې وي دا خو زما د لسو کالو ده چې زما سره دې نه خېښي نو هغې ورته ښځې راایستې وې هغه ویښتې یې ورته اړول راړول
وایي دې زه په شیشه کې درنه کولم خو ما ورته ویلي شابه دسخه وکړه پیسې راولېږه که دې خیره نشته او کاروباري دی نو ظالمه ته هغه ته سر ټیټوې بدبخته او دا د اسرائیلو دا چې څومره ظلم دی دا خو د هغه په شا باندې کېږي وسله خو هغه ورکوي ټکنالوژي خو هغه ورکوي ډالرې ورکوي ویډیو کوي نه د هغې خلاف څومره دغه راشي هغه ویډیو کوي اوس په دې نږدې ورځو کې بیا زموږ خلک وایي دله هي نوبل پرایز د امن انعام وله ورکوي نو ظالمه نه خو په دغه ورځ کې یو ورځ مخکې هغه شی ویډیو کړو نو دلته د امن نه ورکړه دله د شیطانت انعام ورکولو بیا خو شیطان له انعام ورکړه یاره بیا به یو اعلان وکړی راځئ به د دنیا کې شیطان هم د دنیا د امن انعام ورکوي نو چې شیطان نو چې کوم انعامونه ته شیطان له ورکوي نو دا انعام باندې دی لعنت یې کوي نو دی وایي یاره چې دلته ایرانیانو چې په دې ټوله دنیا کې سوا د حزب الله د لبنان سوا د ایرانیانو او سوا د حماس او سوا د انصار الله د یمن انصار الله دا خلک دي چې دا د حمایت کوي د حماس مسلمانانو باقي ته ماته یو حکمران وښایي چې سوري ځان ته وایي وایي یاره دې داسې فرینډلي فایلینګ دی داسې یو بل سره ګپ لګوي نو دا ګپ یو ځل ته ولګوه خپل کورونه پرې وران کړه خپل خلک پرې ماشومان پرې ووژنه خپلې ښځې ماشومان پرې ووژنه کورونه دې پرې وران کړه په هغه باندې یو څو میزایل وایي دا میزایل داسې ورپسې دي داسې د دوستۍ میزایل دي نو داسې د دوستۍ میزایل دې دا سعودي ورولي کړه دا امارات والا دې هم یو څو میزایل ورولي کړه بیا وایي یاره چې د دې کې خو بیا د شیعهګانو حمایت شو نو ګورئ کاش چې قرآن د قرآن نه مسلمانان نه ویلې دي او قرآن یې ویلې دی د نبي علیه السلام په زمانه کې چې نبي علیه السلام لا په مکه معظمه کې او د روم او د ایران جنګ د روم او د ایران جنګ نو ایران په هغه زمانه کې شو مجوسیان پورته به سجدې کولې او رومیانو کم از کم آسماني کتاب منو نو د نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو همدردي د چا سره د رومیانو سره او د مکې د مشرکانو همدردي د چا سره د ایرانیانو د مجوسیانو سره نو دا به یو بل سره په حرم کې به دا بحثونه کېدل دی وایي چې په جومات کې دا بحثونه کېدل نو دا بحثونه خو هلته په حرم کې په کعبه کې کېدل او پیغمبر علیه السلام کول او الله تعالی په سورۃ روم راولېږو الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون مسلمانانو ته ویلي تاسو د رومیانو ملګرتیا کوئ دا کار ښه دی داسې ورته ونه وایي چې په کعبه کې ناست یې سبحان الله الحمدلله ولې نه وایه چې د روم او د ایران جنګونه وایه دا ټیک کار کوي او یو ځل خیر دی نن خو د رومیان مغلوبه دي په سبا د به دې مجوسیانو باندې څه شي او یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله دی وایي نه نو چې ته چې د دې ایرانیانو ملګرتیا کوې نو داسې پکې وایه چې وایي دا شیعهګان دي او ښه نه دي ما قرآن په دغه ځای کې ویلي دا رومیان ښه نه دي ځکه چې دا عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي زما په دې نقطه پوه نه شو بیا یې وایم درته قرآن چې کله وایي چې د رومیانو سره چې ستاسو همدردي ده دا ټیک خبره ده او یو ځل به وخت راشي په لس کاله کې دلته به د رومیان په ایرانیانو څه شي په مجوسیانو به غالب شي نو په دغه وخت کې بیا دا وایي چې د رومیان ښه خلک نه دی یو ټکی راته په دې سورة روم کې وښایه چې په دغه وخت کې دا ویلي چې تاسو ورته د رومیانو ملګرتیا کوئ خو خیال کوئ ولې د دې عقیده ښه نه ده دا د دې خبرې وخت نه دی او د دې خبرې دا مطلب دی نو کاش بلې خلکو کې عقل وی چې دې قرآن ځکه خو تا ته ما وی چې د دشمن د سازش کار دی چې د امریکې ژبه وایي او دی په دې نه شرمېږي چې دی د یهودیانو ژبه وایي ما ته وایي ته په دې وشرمېږه چې ته د ایرانیانو حمایت کوې نو زه د ایرانیانو حمایت کوم نو تاسو مخکې درته لیدلی یم چې ما د ایرانیانو زما درسونه خو تاسو واورئ په دې خو چې کله ایران والا د یهودیانو په مقابله کې راپاڅېد نو زه یې ملګری او که ته نه ملګری ته ما ته ووایه ستا په کوم قرآن باندې ایمان دی او ته نر شه ته دا ووایه چې زه د یهودیانو ملګری یم ځکه زه خو دې پېژنم چې د یهودیانو ژبه وایي دا خلک دې نه پېژني زه خو د پخوا نه پوندې پېژنم زه خو دې خبرې پېژنم زه خو دې ته دوه ټکي ووایم زه پوه شم چې ته د یهودیانو ژبه وایي نو امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې قرباني ورکړې وه
نو د امام حسین د قربانۍ مطلب دا و چې په دې وخت کې ودرېږه د هغې خلکو په صف کې ودرېږه چې کوم د یهودیانو په مقابله کې او یو دور را روان دی ښه یا به د یهودیانو سره ملګری کېږي او یا به د یهودیانو مخالف وي ستا دا شپ شپ پکې نور نه چلېږي هسې که د عاشورې روژه نیسي نو ثواب پکې دی د یو کال د روژې او د یو کال پوره د روژې ثواب پکې ملاوي خو چې د مطلب نه دی خبر او ملګری د یهودیان دی نو دا روژه دی هسې خولې ته د کټولۍ اچولی دی زه پرې نه پوهېږم چې په دې کې به تاسو څه ملاوېږي که به نه ملاوېږي دا به الله تعالی ته علم وي د دې نننۍ خبرې مطلب درې خبرې دي درې خبرې بس نور خبره بندو اوله خبره دا ده چې په کوم خبره کې ته پوهېږي چې د مسلمانانو اجتماعیت ده او د مسلمانانو په دې وطنونو کې د الله تعالی حاکمیت ته کومه خبره نقصان رسوي دا به د دشمن خبرې دا به د مسلمان خبره نه وي نمبر 1 دویمه خبره دا ده چې د امام حسین رضی الله تعالی عنه د قربانۍ نتیجه او مطلب دا دی چې سر ورکومه خو یزیدیت نه منم ځکه یزید مونځ دی کوي د هغه مونځ سره زما کار نشته یوازې په مونځ باندې نه مسلمانېږي د هغه کار یوازې مونځ کول او روژه نیول نه دي د هغه کار دا دی چې هغه به د شریعت مطابق حکومت چلوي حکومت ته به استثنا نه وي بلا او چې کومه خرابي راځي هغه خرابي به مسلمان د مخکې نه وي چې دام ښکاره وي نو بیا خو یې څوک دام خلک لږونه پټ راپټ کړي نو بیا یې کمک له مرغۍ په ګرایت ته ګیره شي نو هوښیارتوب دا دی چې په هغه پرده کې دننه هغه دام وویني یو لویشت نظر یې لګي نو دا خو پیشو ده پیشو هم لګېږي نو دغه ځای پورې ویني مؤمن دې ته وایي چې هغه د ډېر لرې پورې نظر لګي او درېیمه خبره دا ده چې په دې زمانه کې که څوک د حماس د جهاد مخالفت کوي چې څوک د دې خبرې مخالفت کوي چې ایران ولې د ده حمایت کوي نو ته په دې باندې 100% پوه شه چې دا په ځان یا پوهېږي او یا نه پوهېږي خو دا یهودي دی او سبا چې دجال راغی او دا د دجال نه مخکې وروسته نه ولاړ او د دجال زنده‌باد نه وي نو زه به انشاءالله ژوندی یم زما د خدای نه دا امید دی ما له به د عیسی علیه السلام سره خدای د ملاقات موقع راکوي او د عیسی علیه السلام ډېر نږدې را روان دی اخري به دې خبره دی په یو 3-4 کاله کې به دا دنیا بالکل بدله دا ما او تا چې په کومه دنیا کې اوسېږو دا دنیا به نه وي دا نقشې به ډېرې بدلې بیا د اسلام غلبه ډېره نږدې ده دا نور چې څنګه په دې نیمه کې ولاړ دی که نه داسې به ته ووایي په خپلو سترګو ویني زیات نه زیات 2-3 کاله کې دا خبره یاده ساته او بیا د هغې نه بعد 4-6 کاله به نه تېرې او عیسی علیه السلام نه به خبر شي چې راغی نو دا خلک به بیا د عیسی علیه السلام په مقابله کې د دجال سره ولاړي او ته به وایې چې دا هغه خلک دا د دې ګیرو سره او دا د دې پټکو سره او دا د دې منځونو سره او دا د دې تندي د دې محراب د نښو سره نو بیا به ته په خپله به ته ولیکې چې اوهو پته خو ولګې دا منځونه خو عبدالله ابن ابی هم کول او عبدالله یې نوم او د پیغمبر سره به په صف کې ولاړو او کله کله به جهاد لمته وہ بحقیقت کی پیغمبر دشمن اللہ رب العالمین نے ما تعالی و دې خبرو د کوی توفیق راکړي کوی ډېر هم شه علم او کوی ډېر هم شه دې خبر ځان کوی کله امام حسین پر قربانی ځان کوی کا د اسلام او د کفر پر اخري معرکه باندې ځان کوی کړه دا معرکه کومه معرکه ده په دې کې څوک کوم ځای ولاړ او چې دا کوم ځای کې ولاړ دی د دجال پورې د دجال سره ولاړ په دې خبره ځان کوی او بیا د الله تعالی نه په سجدو کې دا وغواړه د شپې په دعاګانو کې دا وغواړه په تهجد کې دا وغواړه چې مولا ما د دجال په ملګرتیا کې شامل کړي ما د یهودیانو ملګری مه کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم